محترم مسلمانانو د جمعې شپه ده او داسې بهترینه وظیفه راته ښایمه ناشنا وظیفه نون والقلم دغه وظیفه د نون والقلم محترم مسلمانانو دا مقطعات دي کې الله تعالی یو طاقت ګدلی دی دې کې الله جل شانه یو حکمت ګدلی دی دا الله جل شانه نازل کړي دي د دې راز الله جل شانه ته معلوم دی کوم انسان چې دا وظیفه وکړي د زړه په یقین سره او د زړه په اخلاص سره الله جل شانه ردی انسان حاجات پوره کوي د دې انسان ټولې مسلې الله جل شانه په خپل قدرت سره ختموي او ټول حاجتونه الله تعالی پوره کوي ها یوم نه صرف بدا لیکي او خپل ځان سره بګدی طریقه کار هم ډیر زیات آسان دی محترم مسلمانانو هر انسان حاجتمند دی او هر سړی دا غواړي نارینه او که زنانه دی وایي چې زموږ حاجتونه پوره شي او په مختصر عمل باندې پوره شي نو دا وظیفه چې دا مختصر وظیفه ده نون والقلم دې کې هیڅ ګران نشته دی صرف دا ولیکه په دې طریقه کومه طریقه چې راته زه ښیم او دا ځان سره په خپله بټوه کې په خپل پرس کې یا ځان سره محفوظ وساته په څه طریقه باندې نو محترم خود به الله جل شانه ستاسو حاجات پوره کوي بس د دې لیکل دي صرف ها ویلو ته ضرورت نشته صرف لیکل دي دا لیکل تاسو کوي او ځان سره محفوظ کوي ان شاء الله تعالی مناکام نه فاتح کوي بلکې تاسو باندې لاسونه پورته کوي الله تعالی ته نه به وظایف کوي نه به تهجد کوي هیڅ به نه کوي لیکن بیا هم الله تعالی تاسو په خپل انداز او خپل طریقې سره حاجات پوره کوي ځکه دا علماء ذکر کړي دي محترم او د مقطعات وي راځي دا وظیفه را سره وره ان شاء الله او د جمعې د شپه هم بهترین شپه ده نو کو په دې شپه باندې یا په دې جمعې په شپه یا جمعې په ورځ باندې ولیکلی شي او بیا ځان سره محفوظ کېښودلی شي ان شاء الله چې تاسو به حاجتونه الله تعالی پوره کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو او هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي سعودي عرب کې دوبه کې قطر فرانس امریکا کې یو کې هر ملک چې دی او زما غږ اوري الله جل شانه د دوی د زړه مرادونه پوره کړي د زړه حاجات الله جل شانه د خلکو پوره کړي څوک چې موږ سره محبت د الله تعالی د رضا دپاره ساتي نو پرون هم د سورت رحمان ختم تاسو دپاره وکړو په مدرسه کې الله تعالی د ستاسو دپاره صرف قبول او مقبول کې څوک چې زموږ وظایف ګوري څوک چې موږ سره مینه لري دغه خلکو دپاره دی الله تعالی دغه ختم په خپل دربار کې قبول کړي او تمام تورسرو زنانو دی الله تعالی ښکلي خاوندان نصیب کړي تمام نوجوانان دی الله تعالی دنیا و آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او ښکلي بیبیانې دی الله تعالی ورته ورکړي محترم مسلمانان نن زمونږ چې وظیفه ده هغه د مقطعات ده یعنی تاسو کو سوچ کړی وي په قرآن مجید کې بعضې الفاظ داسې وي چې نون والقلم وما یسطرون لکه نون راغلی که نه بل ځای کې دی الف لام میم را بل ځای کې دی الف لام میم صاد یا بل ځای کې دی یاسین یا بل ځای کې دی الف لام میم دې ته مقطعات وي ها دې په معنا او په دې په مطلب باندې الله جل شانه پوهیږي ها بل څوک دې په معنا او مطلب باندې نه پوهیږي نو علماو ذکر کړي دي چې کوم انسان دغه الفاظ لیکي لکه دا الف لام میم نه شروع کې صحیح شو کنه لومبه سورۃ بقره ده کنه قرآن کې الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه نو الف لام میم به اول اولی کې صحیح شو بیا به یو سورت راړې یعنی یو سلسله سورتونه دی قرآن کې ها نو د سر نه بشورو کې الف لام میم به ښکلي مزیدار ولیکي په کاغذ باندې ورپسې چې بیا کم راځي یعنی یو صورت پر راړوي د هغې په سر کې چې کم دا مقطعات دي کنه الف لام میم یا الف لام میم صاد یا نون صحیح شوه دا تقریبا چې څومره دي زما ذهن کې اوس نشته دی خو چې دا هر څومره دي دغه الفاظ به تاسو ښکلي مزیدار په بالفن یا په پنسل یا په هر یو څیز چې لیکئ دا په کاغذ باندې ولیکئ صحیح شوه دغه کاغذ نه محترم مسلمانانو بیا لږ شان عطر ومږئ چا سره عطر وي سپیشل سپری وغیره نه صرف عطر هغه په دغه کاغذ باندې په دې ګوټونو لږ پورې کوئ دغه نه به یو تعویض شان ساز کوئ دغه تعویض کو تاسو په غاړه کولی شئ او کو په غاړه کولی نه شئ نو ځان سره په پرس کې په بټوه کې
یا زنانه نور سیزونه زنانه داسې وي چې هغې کې ځان سره محفوظ وساتي. نو محترم مسلمانانو دې فایده به دا وي چې الله تعالی به ستاسو حاجتونه پوره کړي، ستاسو مشکلات به ختم کړي، ستاسو بیماریانې به ختم کړي، ستاسو نکاحګانې به الله تعالی وکړي، ستاسو چې څومره مشکلات دي که نه هغه به الله جل شانه انشاءالله ضرور پوره کړي. تاسو پوه شوي یئ الف لام میم صورت نه به شروع کوئ، نو صرف په الف لام میم صورت کې صرف الف لام میم دا په کاغذ ولیکئ ښه. بیا چې ورپسې مثال په تور راځي نون، بیا به صرف نون ولیکئ لکه څنګه چې ما دا تاسو ته لیکلی په دې سکرین باندې. بیا به دغه رنګې الف لام میم صاد، یا بیا الف لام میم را، یا کاف ها یا عین صاد. دا څومره صورتونه چې دي د دې په دې سر کې دغه مقطعات دي که نه، دغه واړه واړه آیاتونه دي ها. دا به تاسو ښکلي اندازې سره ولیکئ، یا در پورې پورې کړئ، بیا به ځان سره محفوظ وساتئ انشاءالله العزیز. بغیر د دعا نه، بغیر د غوښتلو نه الله تعالی به ستاسو حاجت پوره کوي، خلک به در سره مینه محبت کوي، پریشانۍ به دې الله تعالی ختمې کړي، ټول حاجتونه به دې الله تعالی انشاءالله ضرور پوره کړي. په دې سره دوه خبرې تاسو لازمي ونیسئ. یو خو دا چې روزانه تاسو د خپل وس مطابق څه ناڅه صدقه ورکوئ چې الله زه صدقه ورکوم زما د حاجت پوره کېدو دپاره الله زما د حاجت ته پوره کړي. کو هغه روټۍ چاله ورکوئ، کو ترکاري ورکوئ، کو 10 روپۍ ورکوئ، کو ټاپیانې ورکوئ، هر څه ستاسو وس کېږي تاسو ته مناسب وي هغه تاسو انشاءالله ورکوئ. دویمه خبره ده محترم مسلمانانو، څومره چې نیک کارونه دي هغه شروع کوئ. مونځ 15 وخته ورسره کوئ، مونځ به د سره نه قضا کوئ، صحیح شو، 15 وخته ورسره مونځ کوئ، هغې سره سره نیک کارونه کوئ، ذکر اذکار کوئ، او هغې سره سره درېیمه خبره دا ده چې د ټولو ګناهونو نه توبه وباسئ. څومره ګناهونه دي موږ نه کېږي، الله تعالی هم خفه کړی دی. ګوره د ګناهونو د وجې نه د انسان حاجات نه پوره کېږي، د ګناهونو د نحوست د وجې نه الله تعالی په انسان پریشانۍ راولي. انشاءالله ټولو ګناهونو نه توبه وباسو، 15 وخته ورسره مونځ کوو، او روزانه ورسره څه ناڅه صدقه د خپل وس مطابق ورکوو. بله ضروري خبره ده محترمو، چې د دعا ضرورت ختم انشاءالله فی سبیل الله ورته موږ د الله تعالی د رضا دپاره هم مدرسه کې په هغې ښکلي ګلانو باندې طالبانو باندې زما په کلاس کې تقریبا 15 طالبان دي، 95 طالبان دي را سره. په هغوی روزانه تاسو ته موږ وظایف کوو، روزانه پرې تاسو ته ختمونه کوو فی سبیل الله، نه پیسې چا نه غواړو، نه چا نه څه بدله غواړو، بس صرف د الله تعالی د رضا دپاره تاسو ته کوو. تاسو هم د الله تعالی د رضا لپاره موږ سره محبت ساتئ، زموږ ویډیوګانې ګورئ، انشاءالله موږ به تاسو ته ختمونه کوو، روزانه به تاسو دپاره دعاګانې کوو، او خاص کر د جمعې په ورځ چې زه کله هم بیان وکړم الحمدلله د هغې مسافرو دپاره، د هغې خویندو دپاره چې څوک زموږ سره محبت ساتي او څوک زموږ ویډیوګانې ګوري، هغوی دپاره موږ د جمعې په ورځ خصوصا دعاګانې کوو. نو انشاءالله دغه دعاګانې ستاسو دپاره جاري وي. الله تعالی مو خوشحاله ساتي، الله تعالی مو آباد